مخکې دیارلس ګناه کبایر هغه بیان شو، د هغې ذکر وشو مختصر. اوس موږ د یو بلې ګناه ذکر کوو چې دا په مسلمانانو کې ډېره رایج ده او په تیزۍ باندې روانه ده، چې هغې ته دروغ ویلی کېږي، الکذب، دروغ. او دا بالکل عام دي په هر چا کې. عام خلک هم د دې نه خلاص نه دي او خواص خلک هم د دې نه خلاص نه دي. عام خلک په مجلسونو کې عوام هغوی دروغ وایي، سخت دروغ وایي، د چا سره چې مخالفت وي د هغه خلاف پروپاګانډې کوي او سخت دروغ وایي. او خواص هم د دې دروغ نه خلاص نه دي، بغیر تحقیقه مسله کوي او بغیر تحقیقه فتوا لګي. دا یو لوی ظلم دی او د دروغ په قسم کې راځي. ځکه د یو سړي باره کې پوره خبره اورېدلې نه وي او داسې د 15 منټو کلیپ واوري بس کافر کول کوي او بس وایي پلان کې خو عقیده داسې ده او پلان کې داسې دی. خپل علم هغه صحیح ځای کې نه استعمالوي، خپل علم ته سوچ نه کوي چې یاره علم ماته د دې نیمې خبرې اجازت راکوي او که نه، دا نشر کول او په دې باندې فتوا لګول. حالانکه پیغمبر ویلو من افتى بغیر علم فقد ضل وضل. موږ د دې ګناه کبیره چې دروغ دي د دې مختصر خلاصه ذکر کوو، د دې نقصانات او وعیدات زواجر هغه ذکر کوو چې موږ او تاسو ته د دې موضوع د دې بیان اهمیت معلوم شي. الله دې کې چې د دې نقصاناتو په اورېدو سره په موږ او تاسو کې خشیت من الله پیدا شي، خشیت من الله پیدا شي او د الله تعالی نه موږ وویریږو، دروغ هغه پرېږدو او دا ورځ نه وویریږو چې الله رب العزت به هر یو انسان ځان ته ودرئ او د هغه نه به تپوس کوي. هغه به خپل لاسونه، خپې، سترګې، تمام اعضا هغه ګواهي کوي. نو ډېره د حسرت او د تاوان ورځ به وي د هغه چا دپاره چې هغه دنیا کې بس چې څه خوښه شوي خواهش پرست جوړ شوی وي او په خواهشاتو پسې روان شوی وي. د الله تعالی بیان کړی شوي وعیدات په هغې سوچ نه وي کړی. نو اول د دې موضوع هغه نقصانات هغه دا دي چې څوک چې دروغ وایي، قرآن کریم کې الله رب العزت لعنت ویلی دی، لعنت الله علی الکاذبین. په داسې کس چې دروغ وایي الله تعالی وایي په هغه دې زما لعنت وي. دویم دا دی چې الله تعالی ورته د قتل لفظ استعمال کړی دی چې مړ دي شي، قتل الخراسون ای الکاذبون. دا دروغجن خلق الله تعالی وایي مړ دي شي. دریم نمبر الله تعالی دروغجن ته هدایت نه کوي. ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب، سورۃ غافر کې به ذکر شي. الله تعالی داسې خلکو ته هدایت نه کوي څوک چې دروغجن وي. څلورم نمبر نقصان د دروغ دا دی چې دروغ جهنم ته رسول کوي، آخري ځای به د جهنم وي، ځکه دا ګناه کبیره ده. پنځم نمبر دروغ ویل دا ګناه ده. شپږم نمبر داسې خلک الله تعالی سره کذاب لیکلی کېږي، ډېر سخت دروغجن. اووم نمبر وعید او نقصان د دروغ دا دی چې دا منافق وي. کم سړی چې دروغ وایي حدیث کې ورله د منافق لفظ استعمال شوی دی چې دا په صفاتو د منافق کې راځي. اتم نمبر د دروغ نقصان هغه دا دی چې دروغ خورونکي لره سزا ده، سخته سزا به الله تعالی ورکوي. بعضې خلکو د عادت وي بس هغه دروغ خوري، یو کلي او بل کلي ته ځي، یاره داسې داسې وشو، او د دوه مسلمانانو په منځ کې شرونه پیدا کوي. د دوه مسلمانانو د شر او فساد او اختلاف چې دومره لرې لرې ورسیږي، نو دا د هغه کس د وجې ده چې په منځ کې دروغ خوري. د یو خبره بل ځای کې او د بل خبره بل ځای کې، یا د یو خبره یو له راوړي او د بل هغه بل له.
نو هغه دروغ خوري په دې سره هغه دوانه تیزی، نو داسې کس له ډېره سخته سزا وي. نهم نمبر د دروغ نقصان دا دی چې هر خبره خورول دا هم ګناه ده او په دروغو کې راځي. کذاب ورته ویلې شوی دی. کفا بالمرء کذبا، بس داسې سړی له دغه دروغ کافی دي. لسم نمبر ګمان کول هم ګناه ده او دا د دروغو په قسم کې راځي. ځکه تا ته یقین نه وي نو دروغ او شک او شبهه پکې وي، نو د دروغو په قسم کې راځي. یولسم نمبر دروغجن بادشاہ ته الله تعالی سخت سزا ورکوي او د الله تعالی د رحمت د نظر نه بلری وي. ځکه بادشاہ چې هغه مجبوری نه وي او دروغ وای، نو الله تعالی به ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. دولسم نمبر د دروغ نقصان هغه داسې خلکو لره هلاکت دی ویلون سره به ذکر شي چې په ټوکو سره خلک خندوي، په ټوکو کې دروغ وای. الله تعالی وی دی لره ویل دی هلاکت دی، هلاک دي شي. دیارلسم نمبر د دروغ نقصان په دروغ باندې قسم کول دام ګناه ده. او څوارلسم نمبر په دروغ باندې قسم کول او داسې خلکو لره الله تعالی خبرې نه کوي، الله تعالی به ناراضه وي چې په دروغ قسم کړی وي. پنځلسم نمبر دا خیانت دی، په ټوکو کې دروغ ویل دا خیانت دی. او شپاړسم نمبر د دروغو د ویلو د وجنه با د دروغ د ویلو د وجنه په زړه باندې تور داغ جوړ شي چې دا سبب د ګناه ګرځي، اورو توریږي او به ګناهونه کوي. ولسم نمبر هغه د دروغ نقصان هغه دی چې احتیاط نه کول په خبرو کې دا سبب د غصې د الله تعالی ګرځي. بس چې د بخلې راشي هغه نو داسې نه د پکار دا خنه ده. خله چې دا په کنټرول باندې خوځي او په سوچ باندې بغړېږي. قران کریم کې الله تعالی فرمای لعنت الله علی الکاذبین، هغه څوک چې دروغ وایي په داسې خلکو دی لعنت. او بل ځای کې راځي الا لعنت الله علی الکاذبین. دارنګه قران کې الله تعالی وایي داسې خلک دا د قطر کړي شي، مړه دي شي خیره وته الله تعالی کړی دي. دا بد دعا ذکر ده. قتل الخراسون، خراسون علماوی ای الکاذبون. الله تعالی وایي دا دروغجن دي مړش. او دارنګه الله تعالی داسې خلکو ته هدایت نه کوي. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله تعالی وایي یقینا الله تعالی هدایت نه کوي هغه چاته چې هغه مسرف زیاته کوونکی وي، کذاب او ډېر سخت دروغجن وي. داسې خلکو ته الله تعالی بیا هدایت نه کوي. په صحیحینو کې یو حدیث ذکر دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بالصدق، پتا سو لازم دي چې رښتیا وایي. الصدق حتى يكتب فإن الصدق يهدي إلى البر، ذکر رښتیا وایي چې دا رښتیا سره نیکی طرف ته بوزي. وإن البر يهدي إلى الجنة، او چې نیک شوی نو بس نیکی سړی جنت ته رسي. خو که چرته رښتیا نه وای وما يزال الرجل يصدق ويتحرى، او دارنګ یو سړی همیشه وي چې هغه رښتیا وي او په دې کې مهنت کوي، کوشش کوي، خواري کوي، ځان پر رښتیاو مجبور کوي، پر رښتیاو باندې حتی یكتب عند الله صدیقا، تر دې چې الله تعالی سره رښتینی ولیکل شي. ګوره دا سنت لوی پیدا چې یو سړی رښتیا وایي، رښتیا ځان مجبور کوي. یو پیدا ده چې الله تعالی نیکی ته ورسي، نیکی هغه جنت ته رسي، او د الله تعالی سره صدیق ولیکل شي، ډیر سخت رښتونه ولیکل شي. او دروغ ان الكذب يهدي الى الفجور، یو سړی دروغ وایي نو دروغ دا خودنه کوي لار هي په طرف د ګناه باندې. وان الفجور يهدي الى النار، او یو سړی چې ګناهونه کوي نو دا هدایت او لار هي په طرف د اور باندې. او همیشه یو سړی چې هغه دروغ وایي او په دې دروغ کې کوشش کوي او بس مهنت کوي او الله نه نیریږي، حتی یكتب عند الله کذابا، تر دې چې د الله تعالی سره ډیر سخت دروغجن ولیکل شي.
متفق علیه حدیث دی. وګور دا د دروغ نقصان دی چې دا به بالاخر ته جهنم ته رسي، د الله تعالی د ناراضۍ سبب ګرځي، ګناه ده. دارنګه حدیث کې یو بل زجر راغلی دی چې کوم سړی دروغ وایي نو د صفت د منافقت دی. حدیث مبارک کې راځي آیت المنافق ثلاث، نهي د منافق هغه درې دي. وان صلى وصام وزعم انه مسلم، اگر چې د منځ کې روجي نیسي او ته په ګمان وکړي چې دا مسلم دی، مسلمان دی. اذا حدث كذب، کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي، و اذا وعد اخلف، او کله چې وعده کوي نو خلاف کوي، و اذا تؤمن خان، او کله چې امانت کې خیانت کوي. دا د منافق صفت دی. منافق کې به دا درې صفات خامخاوي. نو چا کې دا صفت په کار د ځان نه ختم کی، د کې صفت د منافق راغلی دی چې خبرې کوي دروغ وایي، بس هغه نوم څور کوي زه خو غب مزاق کوم ټوک، الکه دا دروغ دی. پیغمبر مزاق کړی دی لیکن دروغ پکې نه دی ویلي. تم مزاق وکړه، رښتیا وایه، رښتیا مزاق وکړه. او وعده خلافی کوي، دارنګه امانت کې خیانت کوي. دا د منافق صفت دی. دارنګه بل روایت کې راځي ما اربع من كان فيه من كن فيه كان منافقا خالصا. سلور صفاتونه دي چې دا بچا کی دا به منافق خالص وي، خالص منافق بوي. ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. او که چا کی د دین یو صفاتو، دا ټول صفات پکې نو یو صفت پکې نو دک یو صفت د نفاق هغه موجود دی، د منافقت یو صفت پکې موجود دی. کو ټول خو به خالص منافق دی، او کو یو صفاتو بس بیا صفت د نفاق د منافقت یو صفت پکې موجود شوی دی. هغه یو دال عزت من خانه، کله چې سره امانت کینې نو خیانت کوي. اذا حدث کذب، او چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي. و اذا عاهد غدر، او کله چې سره لوز او وعده وکړي نو ماتي غدر پکې کوي. و اذا خاصم فجر، او چې کله سره خبرې کوي جګړه سره کوي نو بیا څه کوي، کنزل کوي. متفق علیه. نو دا ګوره څومره لوی سخت وعید شو هغه چا د پاره چې هغه په غب شپ کې یا مزاق کې دروغ وایي. نو دا د منافق صفت دی. که دا درې وړ صفات پکې جمع وي بیا خالص منافق دی. یعنی کومه سزا چې هغه منافقان له ورکول کېدل هغه بدل ورکیږي. الله تعالی دې محفوظ کړي. دارنګه کوم سړی چې دروغ خوري داغه د پاره ډېره سخت سزا وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام د شوی بیا فاتینا علی رجل مثلا یو سړی چې هغه نبی اسلام په خوب کې زپ یو سړی باندې تیر شو چې هغه سملولې شوی شابیر تسلم سملولې شوی او بل کس دته چې نه هغه ولاړو چې په قنچینو باندې د اوسپونو په قنچینو باندې د وخت کښ لول تر دې پورې چې د 60 ته ول دا وخت ورسول او دارنګ سترګې به ول راخلې په اوګه به ول د اوسپونو کونډې واچولې هغه به مل 60 ته ورسولې. ګوره د حدیث ته سوچ کوئ. د الله پیغمبر وي وړه خبره نه ده. خلکی به ورته د وسپنو قنچینی او کونډې واچولې هغه به ورله 60 ته ول وخت کې ورسول او پسترګو کې به ول کونډې واچولې هغه به مولا داسې 60 ته سری کړلې. به ول دې بل طرف ته راتاوش نو چې ول راتاو بشو هغه به بیرته هغه سي تک شویني دا یو طرف چې به ول سیرو کو به ول دې بل طرف مطلب کې خیر طرف به سیرو کو به ګس طرف ته ول داسې کول او تر دې پورې چې دا کار د سره جاری و دا یو سره داسې کو او دا به جاری وي فیفعل به کذالک لیوم القیامه دا به ست قیامت د ورځې پورې کوي دا خپل عملو. فقلت لهما من هذا ما دې دوه ملائکه تویل چا سره چې زتلو مخوب کې تاسو دي. فقال انه كان يعود من بيته فيكذب الكذب دا سړی دی چې سحر به د کور نه وته بس دروغ به خورول دروغ به ویل دروغ به تبلو الافاق